منځو نیتو زه چې ویم چې نیت مې وکړو د زړه د خلاصه 2 رکعاته فرض یا 4 رکعاته فرض د ماسپښین مونځ دا کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریف فلور کو الله اکبر. آیا دا شته کو نه دا به زه ویمه او کو نه به ویمه؟ آیا زما زړه کې بس خبر راله زه مونځ ته ودرېدمه نو دا کاپي کېږي کو نه په دې ژبه به ورسره دا نیت ویمه د ټولو مونځونو کو نفلونو دي کور سري ښه. دویم دا چې زه کله په تحیات باندې کېنم نو دا ګوته به زه چوتومه دا واجب دي دا سنت دي دا مستحب دي دا به زه څنګه چوتومه او څنګه به دا بیا پرېږدم دې باره کې اسلام څه وایي ښه. او دریم دا چې بعضې ملګري په مونځ کې سترګې پټوي نو بی د سترګو یا زنانه دا زنانو دپاره هم دي ښه بی سترګې پټول آیا په مانځه کې خلل پیدا کوي کو نه پیدا کوي نو دې باره کې زما ویډیو ده ښه. د ټولو د مخکې جي زه چې کله مونځ ته ودرېږم په جومات کې یا د امام سره ودرېږم یا زنانه دي په کور کې مونځ کوي نو په دې خوله باندې چې دا کومه خبره ما تاسو ته وکړه چې نیت مې وکړو د زړه خلاصه 2 رکعاته اکو نفلونه کې اکو تهجد کې اکو فرض مونځونه کې اکو د اخترونو مونځونه دي په دې ټولو کې دا نیت په دې خوله باندې دې باره کې اسلام څه وایي. نو ګوره ښه د صحابو دور کې خو به جي په خوله باندې دا خبرې نه وي ځکه چې د هغوی د زړه او د ژبه خبره دا به یوه وجي یعنی هغوی چې به کله الله ته ودرېدل نو پوره توجه سره به ودرېدل هغوی چې به کله مانځه ته ودرېدل نو هغوی به پوره توجه سره وه چې به زه د مونځ ته ودرېږم دا څه دپاره ودرېږم او دا مونځ کوم دا د کم وخت مونځ دی نو هغوی خو به چې په خوله باندې نه وي. شامي کې لیکلي شامي کې ښه شامي کې لیکلي چې په خوله باندې د مونځو دا نیت کول دا مستحب دي دا ښه خبره ده چې دا سړی وکړي ښه. څنګه مثال کې طور پر زه اوس د مازدیګرې مونځ ته ودرېږم جمعې ته نو زه به څه نیت مې وکړو د زړه د خلاصه 4 رکعاته فرض مونځ ادا کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریف پورې الله اکبر. پوه شوې ولې اصل کې زمون خو نن سبا توجه هغه توجه برابر نه دي که نه چې بی زما د زړه توجه دی برابر یو زه رالم او एकदम دی زما د زړه رابطه د الله سره قایم وي ولې دا ژبه دا د دې زړه ترجماني کوي. نو شامل لیکلي مستحب خبره دا ده د منځګزاره دپاره چې هغه کله ودرېږي نو هغه دې په ژبه باندې دا نیت راولي. پوه شوې مستحب خبره ده. اوس کو د چا زړه برابر دی او بیخي الله وله برخه ورکړې ده د توجه نو که هغه دا خبره ونه کړه په خوله باندې ونه وي نو څه مسله نه کوي ښه. پوه شوې او که په خوله دې وي نو مستحب خبره ده ښه. مستحب هغې ته وایي چې په کولو باندې ثواب دی او په نه کولو باندې ګناه نشته. نو بهتره خبره دا ده چې په خوله باندې د مونځو نیت سړی وکړي ښه. د سهارې مونځو فرض دی د ماسپښین اوس کو زه نفل ودرېږم نو نیت مې وکړو د زړه خلاصه 2 رکعاته نفل یا 4 رکعاته نفل خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریف پورې الله اکبر. زه سنت کوم نیت مې وکړو د زړه خلاصه 2 رکعاته سنت یا 4 رکعاته سنت خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریف پورې الله اکبر. صحیح ده دا نیت شو خو دا مستحب ده ښه خبره ده. صحیح ده. دویم دا په دې مونځ کې چې مونږ کوم دا ګوته چوتو دا ګوته دا به کله چوتو په دې تحیات باندې نو په دې کې 14 اقوال دي ښه. خو به هر کې به هغه سیټ ته بسې نه ځما زه تاسو ته ګورئ اسانه عوامو دپاره زه اسانه ویډیو برابروم ښه. پوه شوې زه به عبارات هم داسې نه یم تاسو دپاره اسانه ویډیو ګوره په دې کې 14 اقوال دي. مونږ د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په قول باندې عمل کو. ابن مسعود فرمایي دا سنت دي ښه سنت دي په تحیات باندې دا ګوته چوتول دا سنت دي ښه. ګوته به زه کم ځای کې چوتومه څنګه به چوتومه او بیا به د الله څه ګوتې به نه غوم کو نه پاکه څیز بیا پرېږدم نو ګوره ښه داسې دا ګوته نه ده داسې دا ګوتې به دا نور ګوتې به داسې لږې راټولې کړو او دا ګوتې به داسې ونیسو ګوره. او کله به یې موږ چوتو ګورې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله نو سه اشهد ان لا اله اشهد الله باندې به چوتو او په اله باندې به لاندې پریدو نو بیا به د الله داسې پریدو مکمل داسې ښه بس په خپل حالت کې به پریدو ښه. صحیح شو. ګوتې به بیا سیده کو داسې نه
اوس په خبره ورسېدې که نه چې دا ما چت کو ګوره اشهد ګوره تحیت الله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین اشهد الله اله په الله به چوتېږي او په اله باندې به ښکته کېږي نو بیا به ګوتې نیغې نه داسې به نیغې نه صحیح ده دا ګوتې به بیا په خپل پوزیشن کې پرېږدې داسې څنګه دي هغه شانې بیا پرېږده ښه صحیح شو تر د سلامه پورې سلام چې دی وګرځو بس بیا به ګوتې سیده کړي صحیح ده نو دا سنت دی ښه ابن مسعود رضی الله تعالی قول دی ښه په دې مانځه کې چې دا بعضې خلک سترګې پټوي نو بهی په سترګو ځان پوه کا کچرې عادتن سترګې پټولې عادتن د یو کس عادت سا شوی دی او عادتن چې سترګې پټوي نو ګوره دا بیا مکروه دی ښه دې سره مونځ بیا کمزوری کېږي صحیح ده عادتن به سترګې نه پټې اوس یو کس د دې دپاره سترګې پټوي چې زما توجه برابر شي ځکه کله سترګې پټې کما نو زما توجه الله ته برابریږي نو که چېرې دغه کس سترګې پټې کړې نو د دپاره بیا جایز دي ښه د په منځ کې بیا خلل نه راځي او که نه یو کس عادت شوی دی او عادت یې ساز شوي او سترګې پټې په مانځه کې نو دا بیا دې سره مونځ څه کېږي دا مکروه کېږي ښه او بلکې ډېر کمزوری کېږي نو ثواب یې هغومره بیا نه وي ښه صحیح دی انشاءالله ډېرو ملګرو د دې تپوسونه کړي روانه ویډیو م انشاءالله کې خیر یو څو تپوسونه نور دي د هغې باره کې به تاسو ته کوم صحیح دی انشاءالله نو نیت کول دا څه دي دا مستحب خبره ده ښه پوه شوې ګوته چوتول اشهد الله اله او بیا په خپل ځای پرېښودل دا سنت دي صحیح ده او په مانځه کې سترګې پټول چې عاددني دا ناجایز دي او که د توجه د وجې نه ته سترګې بندې نو بیا جایز دي ښه صحیح دی انشاءالله